کله چې مسلمانانو ته اول لوډ سپیکر راغی دا نخرې مې اورېدلې دي هاي تاسو خو نه خبره خلک اول چې لوډ سپیکر ایجاد شو اورورا اشرف علی تانوی سن 1928 کې په دې باندې فتوا ولګوله چې دا حرام دی د لوډ سپیکر استعمال څه شی دی 1928 کې اشرف علی تانوی د دیوبندیانو پیغمبر به کې دی اورورا غلویا بلاوا مفتی محمد شفیع صاحب دغوی ذهنی غلام و شاگرد هغه ورپسې رساله ولیکله بدائع المفیده فی حکم صنایع الجدیده وایي چې دا شی حرام دی او که دا څوک استعمالوي خطرای ده لہذا مسلمانانو لوډ سپیکر نشي استعمالوي دا خو وروسته بیا ورو یو شی اوس سپیکر هم جایز کړی دی وینه هم جایزه کړې ده او پټو هم جایز کورو غني کله وایي چې ګنجایش دی او کله چې پکې وایي په یې کې خو ورو ورو مسلمانانو کې ټولو نه لوی ساینسدانان په مسلمانانو کې پیدا شوي دي خو علاج یې ورله څه کړی دی کړي ورسره څه دي ابن رشد دا د مسلمانانو لوی ساینسدان و په 12مې صدۍ کې مشهور فلسفي دی او ماهر فلکیات ریاضیدان دی یورپ کې فلسفه چې څومره پیژندل کېږي دا د ابن رشد په وجه پیژني خلک دا چې کله د ساینسي تحقیقات شروع کړل نو مسلمانانو ورپسې خبرې